د علماو په دې باندې اتفاق دی چې د کومو منځونو ته سنت دي چې نشته سنت د کومو منځونو نه وروسته لکه د سحر او د مازدیګر منځه نه وروسته د دې نه وروسته نور سنت منځونه چې نشته نو په اتفاق د علماو سره د دې دوه منځونو د فرض نه دعا کول پکار صحیح دا خو یو اتفاق ده دویمه هغه فرائض چې د دې نه وروسته سنت شته لکه د ماسخوتن او د ماښام مونځ د دې نه وروسته د درې واړو منځونو نه وروسته سنت شته نو آیا اوس دې کې د سنتو نه بعد دعا کول پکار دي او که د فرضو نه بعد دعا کول پکار دي نو دې کې یو د هندوستان علما دي او بل د پاکستان د اکثر علماو رایه دا ده چې د کومو فرائض منځونو نه وروسته هغه سنت وي نو هغې کې دا فرض نه پس دعا پکار ده د سنتو نه پس دعا پکار نه ده دویم د خراسان او د افغانستان او زمونږ د دې قبایلو چې څومره علما دي هغه په دې باندې قایل دي چې د کومو منځونو نه وروسته سنت شته نو د هغې نه د سنتو نه بعد دعا کول پکار دي د فرائضو نه بعد کول پکار نه دي خو لیکن فقهای کرامو په دې باندې ډېر عبارات پیش کړي دي او د ډېرو عباراتو نه معلومیږي چې د کومو منځونو نه وروسته سنت شته نو په هغې کې د سنتو نه بعد دعا کول پکار دي او چې د کومو منځونو نه وروسته بعد سنت نشته نو هغې کې د فرائضو نه بعد دعا کول هغه پکار دي خو لیکن یاد ساتئ د فرائضو نه یا د سنتو نه بعد دعا کول دا ګورې سنت دا واجب او دا فرض او دا لازمی ګڼل نو دا بدعت دی بس دا یو استحبابي حکم دی که څوک د فرائضو نه وروسته کوي او که څوک د څه شي نه وروسته کوي د سنتو نه او دې باندې زموږ علماو ډېر دلایل پیش کړي دي زه به په طور د نمونه د 11 فقهاو حوالهجات تاسو ته په دې باندې هغه پیش کړم اول صحیح مسلم اول جلد 213 صفحه باندې قدیمیه کتب خانه دویم ترمذی شریف اول جلد صفحه 102 دریم بخاری شریف اول جلد صفحه 114 سلورم په عمدة القاری کې پنځم جلد او صفحه 200 مکتب حقانی والا چې چاپ کړي شپږم علامه شامی دویم جلد صفحه 300 مکتب رحمانی والا چې کوم چاپ کړي شپږم خلاصة الفتاوا اول جلد صفحه 115 مکتبة الفرقان و سنت والا چې کوم چاپ کړي اوم حاشیه د طحطاوی دا پاغي کې صفحه 311 او 12 چې کوم قدیمی کتابخانه والا چاپ کړي اتم فتح القدیر جلد اول 355 مکتب رشیدی والا چې کوم چاپ کړي او نهم اعلاء السنن پاغي کې دریم جلد صفحه 108 اداره القرآن والعلوم اسلامیه والا چې کوم چاپ کړي او لسم بدایع الصنائع والا اول جلد صفحه نمبر 88 د ټولو فقهاو د دې او محدثینو وضاحت کړي چې کوم فرائض نه وروسته سنت شته نو دعا د سنتو نه وروسته کول پکار دي او چې د کوم فرائض نه وروسته سنت نشته نو په هغې کې د فرائض نه وروسته دعا کول هغه پکار دي دا دومره مسله نه ده په دې کې یو بل ته د کفر نسبت کول د بدعتي نسبت کول یا داسې نور نازیبا الفاظ استعمالول پکار نه دي بلکې دا یو عامه مسله ده داسې مسله داسې لحاظ ته وړل نه دي پکار چې په هغې کې یو بل ته غلط نسبتونه هغه وشي نو دې ته دعا بعد سنت ویلې کېږي هغه مې درته لږ وضاحت هغه وکړه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي
نو الله وی ویزا سألک آیات کا غوخ لرا سألک چې تپوسو پختنو کستانا عبادی بندگان زما اے پیغمبر انی زما بارکی نو فإنی قریب تورتوال اے پیغمبر زچی ما فإنی قریب زدیر